زمونږ د ماشومانو حالات دي زمونږ ښځې بار شپې کوي زمونږ واړه شپې بار کوي د دې لپاره هېڅوک نشته اوټونو له هر یو را روان دي اوټونه غواړي رانه د دې دغه راکوي چې تاسو له به مونږ څه ناسو کړو اوټونه رانه والي د هغې تپوس بیا نشته چې تاسو باندې څه تېرېږي څه نه دا زمونږ هره میاشت کې دا لوبه ده سر مونږ تاسو له درخواست کوو منت کوو زاري کوو زمونږ د دې بچو دپاره څه وکوئ چې مونږ له د دې لښتې څه وکوئ مونږ له د دې کارخانو به بندې کوي څه دغه مونږ سره وکوئ چې صدر له لړ شو هغه نه مني چې منیجر له لړ شو هغه نه مني چې کوم ځای له ځو نه مني سر مونږ له تاسو څه طریقه وښایئ چې مونږ څه وکړو دی وایي چې دا ځمکه دا د دې نالې نه اوچته وه او که مونږ وګورو نو دې کې شګه خاوره د کاڼي هغه کیمیکل هغه چې کوم بوره ده را روانه ده دا ډیري جوړ دي دا دې نه زما په خیال اوښکې دي نو دا د دې کارخانو نه راځي او هغه وخت په وخت دا ناله ډکوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو زه دلته کې ګل آباد علاقه د رسالپور سره نږدې د پاټک سره هغې کې موجود یم او دا دلته ډېر زیات کورونه دي او د تیرو 3 ورځو نه دا په اوبو کې ډوب دي او دا ماشومان زنانه او د دوی چې کوم سړي دي هغه په دغه بره ډیری باندې د تیرو 3 ورځو نه شپې کوي شپې تیروي. مونږ دلته راغو شهنشاه بای دلته دا کم صورتحال چې دی نو د کارخانو هغه کمې ګنده اوبه چې دي هغه په دې کلي باندې را روانې دي. حکومت له پکار دا دی چې د دې بندوبست وکړي. دلته کې ګوناګو مسایل دي او په د ټولو نه غټه مسله دې ټایم کې هغه یو خو د دې ځای اوبه مکمل طور باندې ناقصه شوې ناکاره دي او دا ماشومان دا زنانه دا بوډاګان راتلونکي وخت کې د موذي امراضو ښکار کېدی شي. دلته کې د سکن الرجیز د دمې مختلف قسمه چې کوم مرضونه دي او دلته حشرات دي د اوبو کې چې کوم زناور او مختلف هغه کوم حشرات الارض دي نو هغې دا علاقه نیولې ده. نو د دې دپاره د سپری انتظام پکار دی. د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د دې اوبو داسې بندوبست وشي چې یو خو د کارخانو د اوبه را روانې دي چې د دې لاره جوړوي او د دې داسې ډکون داسې جوړښت راشي چې معمولي بارانونو کې دا علاقې ډوبېږي نه. دې ټایم کې زموږ مخې ته دا کورونه دي دا زنانه په اوبو کې ډوبې بې سر و سامانۍ په حالت کې ولاړې چې چا ته فریاد وکړو. نو مونږ دلته مشرانو سره هم خبرې وشوې او دلته چې کوم زنانه دي هغوی هم خبرې وکړې او فریاد یې وکړو چې زمونږ د دې مسلې حل پکار دی او حل دا دی چې د کارخانو د ګنده اوبه د دې کارخانې باقاعده پیسې ورکوي هغوی ذمه داري دي دا د یو طرف ته رسول. مونږ خو دې ته کیمیکل مله پانی وایو اوبه وایو چې دې کې مختلف قسمه کیمیکل هم راتلی شي او دا آلوده اوبه دي نو دا زمونږ دریای کابل هغه هم آلوده کوي او غیر چاپیره چې زما کم ژوند دی د دې علاقې هغه هم آلوده او خرابۍ په زندګۍ باندې هغه که زناورو دپاره دی او که انسانانو دپاره دی دې ټولو باندې د دې اوبو خطرناک اثر هغه را روان دی. انشاء الله دا ټیکنیکل مسله ده مونږ د دې خبره هم واورېده او معلومات مو وکړو. دغه مخامخ کارخانې دي دی وایي چې دا ځمکه دا د دې نالې نه اوچته وه او که مونږ وګورو نو دې کې شګه خاوره د کاڼي هغه کیمیکل هغه چې کوم بوره ده را روانه ده دا ډیري جوړ دي دا دې نه زما په خیال اوښکې دي. نو دا د دې کارخانو نه راځي او هغه وخت په وخت دا ناله ډکوي دا به څه وخت پس دا ناله نور هم ډکه شي. کارخانې اوچتې دي نو دا چې دلته کورونه دي دا به د دی به هم په دې عذاب کې مبتلوي. مسله د کارخانو د پکار دا دی چې کارخانو د اوبو دپاره دی باقاعده د دې صفایي کوي د دې د ملبه اوچتوي دا وړي حکومت ته هم پیسې جمع کوي حکومت په دې کارخانو والا باندې دا کار وکړي او دا ځای نه پرې ډک کړي نو هله به دا خلک د مسلې نه خلاصېږي ګني دا به څه وخت پس دا ناله دې کورونو باندې موچتېږي دغه خاورې وګوره دغه د دې نالې نه وتې دي. دا ټیکنیکل مسله ده او پکار دا دی چې زمونږ مشران دې دپاره د کارخانو باندې دباو واچوي دای سره خبره وکړي. ضلعي انتظامیه خو زما په خیال انتظامیه دی کې دغه رول دی هغوی به دلته راځي او دا چې کوم ایمرجنسي اپریشن دی دا به کوي او انتظامیه هم د کارخانو ته به وایي خو صوبایي حکومت دا کار کولی شي چې زمونږ MNAs MPAs د کارخانو والا باندې دا ناله دا دومره حد ته ښکته کړي چې دا کورونه د دې نه بچ شي.